أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سورة البقرة آیت نمبر 11. د منافقانو متعلق خبر شروع. اللہ جل جلالہ دی آیاتنا مبارکو کی فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او ہر کلا چی اویلی شی دی منافقانو تا لا تفسدو فی الارض چی فساد مکوے پز مکہ کی قالو ندیوی انما نحن مصلحون چی منخو اصلاح کون کیو. دی فساد کی پز مکہ کی او فساد صدی حقائق نہ بیانون، غلط تا هم صحیح ویل او صحیح تا هم صحیح ویل. او دی وی مونگا دا غلط سڑی ملگرتیا زکا کو، دا غلط تا صحیح زکا وایو چس ضرورت دے انتشار تا او فساد تا مونگا اصلاح راولو، مونگا مصلحین یو، مونگا انتشار نخوخو. پا دی وجہ کہ یو سڑی جواری کئی مونگے بد نوایو، کہ یو سڑی غلاو ڈاکا کئی مونگ ورطا بد نوایو، مونگ دا غد دے فعل مذمت نکو بلکہ مونگ مصلحین یو، اصلاح کو ان کیو. مونگ وی ربز دا خیر دے تم خوے و دین بد نوی. نو اللہ جل شانہ فرمائی نا دا سے ندا حقائق نہ بیانول دا فساد دے. دا ظالم او دا بدکار سڑی مرست کول، دا غسر ناستا پانستا و دا غا ملگرتیا دا غا ڈاٹگیر ندا او اغا پر اخپل بد عمل کی نورم چکم دینو مخ کیزی بلکہ دا غا مخنیوی کول دا اصلاح دا غا ملگرتیا کول، دا غا ڈاٹگیر نا کول. پخوانی قومون پس تباشو. اللہ جل جلالہ فرمائی سحر بخلق اولی دل، ماقام بخلق اولی دل چی غیب گناہ کی اختری سار بو سر خلق اخپل معاملات کول چی رب بدا خبر دا خیر دے کلی والی دا مشر دے اجیسیب دے ملگر دے یار دوست دے خیر دے چی بیگائے گناہ کولا خوزما وسر کلی والی دا خیر دے کوم با وسر کلی والی او یاری او دوستی. نو دی دا دی اصلاح ہوئی خو اللہ جل شانہ فرمائی دا اصلاح نہ دا فساد دے. دا غیر سڑی او دا سے کس چی اغا پا گناہ کی اختہ دے کا غلا دا کا ڈاکا دا کا جواری دا کا سود دے تا دا غا مرستا اکڑا دا غا دل جوئی دے اکڑا غا زرد ناستا پاستا اکڑا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ہر کل چیوے لشی دیتا لا تفسدوا فی الارض فساد مخوروے بزمکہ کے قالوا ندیوی انما نحن مصلحون منگا خو اصلاح کون کیو. اللہ فرمائی الا انہم هم المفسدون. سلور تاکیدات و سر اللہ فرمائی خبردار بے شک دا خلق فساد کون کی دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی پوئی گنا دی عقل کار نکئی. دا عقل تقاضا خدانا چی غلط تا غلط ہوا یا حق تا حق ہوا یا حقائق ظاہر کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ہر کلچ اویلی شدیتا آمنوا ایمان روڑے کما آمن الناس لگا سنگ چی ایمان روڑے دے نور خلقو. نقالو دی وی انؤمنو آیا منگ ایمان روڑو کما آمن السفہاء لگا سنگ چی دے بے وقوف خلقو بے عقل خلق ایمان روڑے دے. مسلمانانو تا او صحابہ کرامو تا بے وقوف ہوئی چی دی خوبوئی گی نا کمکل دی ذکر پہ پیغمبر علیہ السلام باندے عاشقان دی پتش میدان او پتش لاس باندے لگیا دی دی عقل کار نہ کئی. اللہ جل شانہ فرمائی نا دا صحابہ کرام ایمان اللہ معیار و گرزو. اللہ وی دا صحابہ پشان ایمان روڑ دا نور مسلمانانو پشان سم مسلمانان شے منافقت مکوے. اللہ فرمائی الا انہم هم السفہاء
دا منافقان خو دې مسلمانانو ته کمکل او بیوقوفه وي چېرې دا خو کمکل دي ځان یې ووجه په جهاد کې دا خو کمکل دي مسلمانان شوي دي د چې ډوډۍ درک نه لګي غربت په مخ اخیستي دي سم خو کفر او شرک دی چې مزیدي پکې الله فرمایي الا انهم هم السفهاء د دنیا دی مزو پسې مزه دا مسلمانان تاسو ته نن غریبانان ښکاري تاسو ته په جهاد کې سر ورکول بې وقفتیا ښکاري تاسو ته په تهجد کې ودرېدل بې وقفتیا ښکاري تاسو ته 12-14 غنټې روزي نیول دا بې وقفتیا ښکاري خدا اصل کې هوښیارتیا ده تاسو بے وقوفه الله فرمائی زکه چې تاسو د دنیا ژوند خوښ کو او آخرت هم پرېښوده د آخرت خوراکونه او د آخرت مزې او د جنت نعمتونه هم پرېښودل نو الله فرمائی الا خبردار انهم هم السفهاء بېشکه هم دی کمکل دي دی په خپله بې وقوفان دي ولکن لا یعلمون لیکن دی پوهېږي نه وإذا لقوا الذين آمنوا بل قباحت د منافقانو بیانېږي هر کله چې دا منافقان خلق ملوشي آمنو مؤمنانو سره قالو نو دی ورته وی آمنا مونږ ایمان راوړی دی وإذا خلوا إلى شیاطینهم او هر کله چې ځان لشي د خپلو شیطانانو ملګرو سره نو قالو هغې ته وی انا معکم مونږ خو تاسو سره یو انما نحن مستهزئون مونږ خو په مسلمانانو پورې ټوکې کوونکي یو چې مسلمانانو سره ملو شي نو مسلمانانو ته وایي مونږ خو مؤمنان یو مونږ ایمان راوړی دی او چې کله کفارو سره او شیاطینو سره ملو شي وي مونږ خو تاسو سره وي مړه مونږ خو هغې پورې هسې خندا کوو نو هغې ته وایي تاسو سره یو دې ته وایي تاسو سره یو منافقت کوي ګړبړ کوي نو الله فرمای الله یستهزئ بهم دی خو نن د مسلمانانو پورې او د اسلام پورې ټوکې کوي خو الله یستهزئ بهم الله جل شانه بدی ته سزا ورکړي د دې د ټوکو ويمدهم فی طغیانهم یعمهون او الله جل شانه فرمایي ويمدهم مهلت ورکي اغیتا فی طغیانهم دا غی په سرکشه او گمراهی کې یعمهون همیشه بدی سروالی بروالی ګرځي الله فرمایي دا دی ته مهلت ته دی په دې خپل گمراهی کې سروالی بروالی ګرځي اخره کې به مال راشي زبو سره حساب کتاب کوم الله فرمایي بل الله جل شانه دی بی وقفتیا بیانې ښه الله وی بی وقوف دي په کاروبار او په تجارت نه پويږي کراو کوټه نه پیژني کرسیز چې جنت ته کرسیز چې د الله جل شانه ذات ته اخرت ته د اخرت نعمتونه دي هغه کرسیزونه پرېښودل او د دنیا کوټه او فنا کېدونکي څیزونه یې واغستل پیغمبر یې پرېښودو او د دنیا جاه و جلال او مرتبې ته چې کوم دی لاس اخرت یې پرېښودو قرآن یې پرېښودو اسلام یې پرېښودو او د دنیا کډو کډو ته چې کوم دی اسره وکړه نو دا الله جل شانه فرمایي داسې دی لکه چې یو سړی ښه څیز ورکړي او کره پیسې او خراب څیز کوټه څیز واخلي لکه تا صحیح پیسې ورکړې چې ماله د 100 روپو ټماټر راکړه او دومره کمکلې نه پوهېږي خراب ټماټر دې کور ته راوړلو نو الله جل شانه فرمایي دی اسلام ورک او د اسلام په مقابله کې دی کفر واغستو منافقت واغستو جنت خرڅ کو جهنم واغستو الله وی ډیر بے وقوف دي ډیر خراب سودا یې وکړه اولئک الذین اشتروا الضلاله الله فرمایي دا هغه خلق دي کوم چې د هدایت په بدله کې گمراهي واغستا نشتروا الضلاله چې واغستله گمراهي بالهدى د هدایت په بدله کې نو فما ربحت تجارتهم پس ګټو نکړه د دې تجارت وما هم مهتدین او نه د حق لار اومنتا نه دی په سملار شو او نه دی هدایت اومنتا بلکې دی دوکه شو د بے وقفتیا په وجه باندې د خپل کمکلتوب په وجه باندې یو قیمتي چیز یې چې اسلام دی قرآن دی پیغمبر دی هغه چې کوم دی ضایع کو او دوزخ او جنت عذابونه د ځان لپاره چې کوم دی واغستل الله جل شانه فرمایي دی بے وقوف دی په سودا او په کاروبار هم نه پوهیږي